مسلمانانو ورونو خویندو السلام علیکم. دا سره چې د زما ویډیو په یو مسافر پیج باندې په دې پیج کې زه اوس نشته یم، خو بیا هم حق پکې لرم. کله کله وارې درته یو پیغام د انسانیت د خلوص ټک درکړم. پرون کابل ورځ ما ته یو چا لینک راولېږلو چې هغې باندې ما کلیک کړو، نو وایي دغه ټیک ټاک ورته انسټال کړه، نو بیا به دا لینک تاسو ته پلی شي. نو ما ورته ټیک ټاک انسټال کړو. ټیک ټاک چې کله دغه لینک ما ولیدلو، نو یو کاري صاحب ډېر ښایسته خبرې کولې. شاته ډګۍ خلاصه کړه، هغې کې وګوره. نو چې کله دغه ویډیو روانه وه چې دا چې کله ختمه شوه، نو هغه ټیک ټاک به داسې مخکې او بره داسې واړوئ، نو نوره ویډیو به راځي. چې دا وامیړوله روژې مبارکه ورځ ده، الله تعالی د زمونږ ګناهونه معاف کړي. نو ډېرې بې حیا جنکیانې یې وښودلې. صحیح ما یې چې آف به یې کړو، نو چې داسې مې واړوله، د بې حیا جنکیانو سره سره بله ویډیو یې وښودله، بله ویډیو یې وښودله، بله ویډیو یې وښودله. تاسو یې ګوره، ډېر زیات خلک چې ټیک ټاکونه په دې موبایل کې لرئ. ټیک ټاک په دوه شیزونو باندې آباد دی. اول په عیاشۍ باندې، اول نمبر عیاشي او فحشي ده پکې، او دویم په منافقت باندې. منافق هغه انسان ته وایي چې کنځا کوي، هغه انسان کټر 100% منافق ده. نو ټیک ټاک که تاسو خلاص کړئ، تاسو ټول به یې ګورئ. ټیک ټاک الله دې ستاسو ګناهونه معاف کړي. دغه دعا به درته کوم چې هر چا ټیک ټاک انسټال کړی دی، هغه ته الله هدایت وکړي چې دا شي ستاسو خپلو موبایلونو نه اخوا کوي. او په دې ټیک ټاک کې چې دا ویډیو یې مونږ واړولې، نو د پښتنو ویډیو یې پکې راغلی، پښتنو ویډیوګانې پکې راغلی. نو پښتانه څه شی کوي په دې ټیک ټاک کې؟ پښتانه هغه کیریکټر ادا کوي، هغه ځان ښیي خلکو ته چې یعنې دا وایي چې زه پښتون یم، زه یا د پاکستان پښتون یم او یا د افغانستان پښتون یم. نو دا څه کوي؟ رسپیو په شانتې ټغه یو بل پسې لرې لرې نه چې غب غب کوي. هغه دا د پښتنو کیریکټر دی نن سبا په ټیک ټاک کې. تاسو ته پته ده، تاسو ته دا خبره کوم، خفه نه شئ. د افغانستان خلک ما پکې ولیدل چې صرف پاکستان نه نفرت شروع کړی، او د پاکستان خلک ما پکې ولیدل چې صرف افغانستان نه پکې نفرت شروع کړی. او نوره دنیا کې خیر خیرت دی په ټیک ټاک کې. او ټیک ټاک کې عیاشي ډېره تیزه روانه ده چې هغې نه د مونږ او تاسو نسل الله وساتي. خو دغو منافقانو نه دی هم مونږ الله تعالی وساتي. دغو منافقانو دا څلې به روانه کړه. دغو منافقانو حیثیت تاسو ته پته ده، دا رقم حیثیت والا خلک دي. دا ګوګشتګان دغو ته ماښام خاپیرک وایه. دا د ماښام خاپیرک دي. د ماښام خاپیرک داسې دي چې دا هغه وخت کې کورونه نه راوځي چې کم وخت کې تیاره وي، څوک یې ونه ګوري. دا دغه خاپیرک دي. دوی دا نظر هم کار نه کوي، په دې کار نه کوي چې دوی انسانیت نه ګوري په دې خپلو سترګو کې. که دوی کې واقعي انسانیت وای، نو دوی به انسانیت لیدلی و، رڼا ته به راوتلی و. دا په رڼا کې عادت شوي و، په دې رڼا کې به خلکو ته د عزت په نظر کتلی و. دا هغه بدبخته خلک دي چې دغو باندې د الله تعالی لعنت وي، دغو باندې د الله تعالی لعنت وي. دغه کارونه نن سبا پښتنو شروع کړي. تاسې شرمېږئ نه؟ ستاسو دا غیرت صرف او صرف په همدې ټیک ټاک کې رہے، ستاسو دا غیرت صرف او صرف په همدې فیسبوک کې رہے. په لله درته قسم کوم چې ستاسو غیرت صرف همدې شیز کې رہے. دې نه علاوه هغه اجړاګان یې، او دې نه علاوه هغه ګیدړان یې چې که څوک درته هجړه نه ووایم والله چې درته ټیک وایي، او که څوک درته ګیدړ نه ووایم والله چې ټیک وایي. تاسې که واقع دومره غیرت وي، تاسې واقع دومره نفرت خلک یای، او تاسې واقع د پښتو خلکو ته داسې ښیای چې موږ دغه رقم ته پښتانه یو، چې دا کوم کردار تاسو پر ټیک ټاک کې او پر فیسبوک کې یو بل ته ښیای، او که واقع تاسې دومره غیرتي یای، نو بیا یو لاړ شئ د پاکستان آرمي سره ودرېږئ،
او بل لاړ شئ د افغانستان ملي اردو سره ودرېږئ. تاسې په د اروپا کې، تاسې په عربو کې، دلته تاسو بیا څه شی کوئ؟ دلته تاسو څه شی غواړئ؟ تاسو خو غیرت کوئ که نه؟ تاسو خو واقعي غیرت کوئ که نه؟ نو غیرت میدانونه خو هلته پاتې دي. دلته څه شي غیرت خلکو ته ښیئ؟ دلته تاسو خلکو ته څه شی ټیچ کوئ؟ تاسو ته ښیئ، تاسو ښیئ خلکو ته څه شی چې یعنې زه اروپا کې ناست یم، زه دومره د غیرتي پلار زوی یم. مهرباني ته چې وایې زه په اروپا کې ناست یم، زه دومره د غیرتي پلار زوی یم چې ټیک ټاک ته ناست یم، پاکستان خو ما ړنګ کو. زه ټیک ټاک ته ناست یم، افغانستان خو ما ړنګ کو که نه؟ او پرې غټو جازونو الوزولو باندې دغه غیرت یې تاسې. ستاسو را غیرت والله چې صرف په دې ټیک ټاک کې، ستاسو را غیرت صرف په دې فیسبوک کې، او دې نه علاوه هغه ګیدړان یې، هغه اجړګان یې چې نور خو در کې سره انسانیت ګورو نه تاسو کې. و د خدای بندگانو، تاسو چېرته خلکو ته واقعي دا ښیئ چې مونږ ډېر ښکلي خلک یو، مونږ امن پرست یو، مونږ مینه محبت غواړو، څنګه چې خدای پاک د دنیا ښکلې پیدا کړې ده، مونږ هم دومره ښکلي خلک یو. تاسو چېرته دا خلکو ته ښیئ؟ او که نه دې نه تاسو غافله یې، هغه د ماښام ښاپېره کې که نه، چې تاسو چېرته رڼا کې راوتلی نه یئ، تاسو چېرته رڼا لیدلې نه ده. رڼا ته چې کله تاسې راووځئ که نه، نو تاسو په رڼا کې ډېر ښایسته ښایستهوالی وګورئ. تاسو په دې رڼا کې ډېر برایټ تھنکینګ والا، ډېر د ښکلي مازغو والا خلک وګورئ. دغه ګند تاسو شروع کړی، تاسې شرمېږئ نه؟ تاسو را خپلې ویډیوګانې چې بیا ګورئ بار بار چې تاسو څه بکواس کوئ، تاسو ته شرم نه محسوسېږي؟ او که نه تاسو وایئ چې ها برید تاو کې چې ما خو زبردستې خبرې کړي، ودرېږه چې څومره خلکو ما ته کمنټونه کړي، ودرېږه څومره خلکو زما ویډیو لایک کړي که نه؟ دغه ستاسو اوقات ده، ستاسو حیثیت، ستاسو اوقات صرف همدومره ده چې ویډیو ورلړه کوئ، د بل مسلمان مور او خور ته کنځا وکئ، ځکه چې خپله خور او مور درنه هیره شوې ده. که خپلې خور او مور درته یاد وای که نه، تاسو به د بل مسلمان خور او مور نه کنځل کوله. والله درته وایم، حقیقت درته وایم، شرم در کې نشته. شرم چې در کې وای، تاسو به واقعي انسانان وای، او چې کله انسانان شئ که نه، تاسو به بیا انسانیت سره مینه پیدا کئ، مینه به پیدا کئ انسانیت سره. او به وایه چې انسانیت ته سلام، او انسانیت کې په هر انسان سلام. بیا به داسې ووایه. او دا اوس او دا کوم تورونه او دا کوم الزامونه چې په یو بل باندې لګوئ، د خدای به در باندې لعنت وي. کومې سیاسي موضوعګانې چې کوم دي، کوم سیاسي خبرې چې کومې دي خپلو منځونو کې، خپلو ملکونو منځ کې، هغې نه مونږ او تاسو لرې یو. مونږ او تاسو یو عام ملت یو، عام خلک یو. خپلو مزدوریانو ته مخ کوئ، خپل کارونه کوئ. اروپا ته چې راغلی یې مسافر یې که نه، عربو ته چې راغلی یې مسافر یې که نه، امریکو کاناډا ته چې راغلی یې مسافر یې که نه. د مسافر مثال څه؟ د مسافر مثال دغه دی چې یوه شمه بله کې که نه، یوه شمه بله کې، او د هغې شمې رڼا ته خلکو ته رڼا ورکوي، او هغه شمه په خپله موم کېږي، ولې کېږي. نو د مسافرو دغه مثال دی چې بل ته رڼا ورکوو خو په خپله سوځو. دا ولې؟ دا دغې نه چې مسلمانان یو که نه، ورونه خویندې ساتو. داسې کوم غریب وي، مسکین وي، هغه ټلیفون وکړي، هغه ساتو، په خپله سوځو. مونږ او تاسو اوس سوځو نه، مونږ او تاسو په مسافریو کې بې غیرتوب شروع کړی، د سپو په شانتې ټغامو شروع کړی. انسانیت رانه هیر شوی دی، مسلمانی رانه هیره شوې ده. د هغې پاکې مور دعاګانې راپسې نه رالګېږي چې هغه پاکه مور، هغه پاک پلار هلته په جاینماز راپسې ناستې وایي چې زوی مې مسافر دی. ربه ته یې وساته، خدایه ته یې وساته، یا الله ته یې حفاظت وکړه. هغه دعاګانې په مونږ او تاسو اثرات نه کوي. د شیطان ملګري شوي، او شیطان چې ذهن کې او زړه کې راته څه وایي همغه کوو. سپک یو، سپک. دغه پښتانه یو، دا پښتانه داسې وي، دا پښتانه ستاسو په رقم ته وي. ستاسو په خدای تعالی قسم چې را پښتانه ستاسو په رقم ته وي، چې را په واړو کې سکرین کې راکېنئ، په ټیک ټاک راکېنئ، او مور او خور او ستا پاکستان او ستا افغانستان، د دغه اوقات والا خلک یې تاسې.
دغه ته خو سره سپږو اوقات والا خلک وایم چې را سپږې اوقات وي هغه دغه کارونه کوي پرې فیسبوکونو کې راکېنه لایو ویډیوګانو کې ناست دی د میندو او د خویندو کنځاګانې هم په کمنټونو کې اورئ هم تاسو لګیا یې شرمېږئ نه والله چې شرمېږئ نه د خپلې مور او خور عزت در سره نشته کم سے کم د روژې خاطر خو وکئ که نه د پاکه مبارکه میاشته د ښکلې میاشته تاسو په دې کې هم د سپیو په شانتې خولې ساتئ تاسو په دې روژې مبارک هم تاسو الله تعالی نه ډارېږئ څومره بدبخته یو مونږه ورب ته وګورئ انسانیت خپل کئ و خدای ته وګورئ په هغه انسانیت کې ځان ته ووایه چې انسان یم انسانه تا ته سلام انسانه ستا انسانیت ته سلام دغې ته ژوند وایي دغې ته مینه وایي دغې ته محبت وایي دغه ته د ژوند ښکلا وایي دی الله تعالی به در باندې برکتونه وي ژوند به مو ښکلی وي کاروباري سلسلې ته راووځئ کاروبارونه شروع کئ ښایسته کاروبارونه شروع کئ بل انسان ته عزت ورکئ دغه ژوند دی همدې ته پښتو وایي همدې ته انسانیت وایي همدې ته مسلماني وایي دا څه سپیو په شانتې ټغه که ټیک ټاک ته او که فیسبوک ته چې د پښتون ویډیو پکې راووځي بس نفرت به دې شي چې دا سپی اوس بیا څه ټغېږي اورېدلې به مو نه وي خبرې والله چې شک مو در باندې وي چې دا څیرې ته مو پکې وګورو راته پته لګېږي چې دا به اوس بیا خامخا ټغېږي بل به راده کار نه وي چې د دنیا نورو خلکو ته راشو هغې ته به مو عقل کار پرېږدي چې دا عقلمندو ته داسې سلام دغو عقلمند ته داسې سلام کافر دی والله چې عقل ته داسې سلام کوم راشه زما پښتون ورور ته وګوره دا څه په ګډ وډ سر دی دا د انسان بچی دی دا واقعي د انسان زوی دی تاسې کې واقعي دومره غیرت وي تاسې واقعي دومره غیرت سره مینه وي دغه 2 نمبر غیرت سره چې دا تاسو را ټیک ټاک او دا فیسبوک کې دا غیرت یو بل ته ښیئ تاسو کې واقعي که داسې غیرت دی تاسې بیا خپلو ملکونو نه راتښتی ولې پاکستان تاسې پرېښول اروپا ته راوتښتېدلی افغانستان تاسو پرېښلل اروپا ته راوتښتېدلی او دلته کیسونه هم دغه ورکوئ چې خپل وطن نه په دې راتښتېدلی یم چې خپل وطن کې راته خطره وه په خدای قسم دی چې 99% د پښتانو هم دغه کیسونه دي چې په خپل وطن کې راته ډېره خطره وه ژوند مې په خطر کې و په دې وجه خپل وطن نه راوتښتېدلی او که ستاسو ویډیوګانې دلته د حکومتونو ته ترجمه کو چې دا اوس دلته څه سپي په شانتې ډغېږي دی خو اوس وایي چې وطنه تا نه زار شم دی خو وایي چې وطنه زه تا ته قرباني درکوم دا حکومت به په تاسو باندې لعنت نه وایي چې هلته خپل وطن نه راتښتېدلی او دلته را غیرت خبرې کوي واپس لاړ شه که نه شا کې به لغته درکړي چې ځه ورشه که نه چې دومره غیرتي سړی یې خو لاړ شه که نه دښمن خو درته معلوم دی تاسو ته معلوم دی که نه دښمن پر فیسبوکونو کې ټیغ نه کوئ پر ټیک ټاک کې لګیا نه یې چې دا زما دښمن دی پاکستان زما دښمن دی افغانستان زما دښمن دی چې دښمن درته معلوم دی خو لاړ شه که نه قرباني ورکړئ که نه هلته را ویډیو را جوړه کړه ټیک ټاک ته ور وخېژوئ چې دا غیرت مې وکړو سکندره تا ویلې و دغه دښمن مې په ماری کې راونیوله وبه دې ګورم دا زور به دې هلته وګورم چې دا تورخم نه تاسو یو وخت په یا دې خوا واړوئ په نفرت سره او یا یو وخت په دې خوا واړوئ په نفرت سره صرف یو قدم دا نه چې تاسو پاکستان ته ور داخل شئ او یا افغانستان ته ور داخل شئ تاسو یو قدم ماته وښیه چې په نفرت تاسو د تورخم دروازې نه صرف دا یو قدم دې خوا واړوئ او یا دې خوا واړوئ زه به ستاسو دا غیرت په حقیقت کې وګورم ستاسو دا غیرت به زه دا سکندر په حقیقت کې وګوري بیا پر اسکرین کې نه چې د مرغیانو په شانتې او د ماښام خاپیرکو په شانتې ټیغ مو شروع کړي دي او نور مو څوک ګوري نه په حقیقت کې چې دا کوم ځای کې دی دا چیرته ناست دی ډېر بد ښکاری په خدای چې ډېر بد ښکاری ښکلې ځوانۍ لرئ ښکلې څېرې لرئ ښایسته شکلونه لرئ الله تعالی ښکلي ځوانان پیدا کړئ بیا الله تعالی دومره ښه نصیب درکړو چې اروپا ته امریکې ته عربو ته مسافر کړئ د شمې په شانتې ژوند لرئ د ښکلې شمې په شانتې سوځئ موم کېږئ په هغه هر موم کې تاسو ته الله تعالی اجرونه ثوابونه درکوي مګر هم دا خولې مو د سپیو جوړې کړې دا ذهن مو د سپیو جوړ کو ولې دا خولې د انسانانو نشئ جوړولی دا ذهن د انسانانو تاسو نشئ جوړولی
مسلمان بل مسلمان ته د ورورولۍ لاس نشي ورکولی، یو بل معاف کولی نشئ تاسې. او که نه دا انسانیت درنه هیر دی، هیر ته درنه د انسانیت. همدومره مسلمانان یې تاسې چې همدومره مسلمانان یې. زما درته دغه یو پیشکش دی چې خدای ته وګورئ دا مسافرۍ بیا پرېږدئ، لاړ شئ. وایي وطن قرباني غواړي، وطن په حقیقت کې قرباني غواړي. په فیسبوک او په ټیک ټاکونو کې نه، دا صرف بکواس دی. په حقیقت کې وطنونه قرباني غواړي. دا اوس تیر وخت په افغانستان کې د 2-3 ورځې په افغانستان کې څنګه د سرو وینو سیلابونه روان وو، زړونه مو پرې ونه دردېدل؟ دا د ټیک ټاک خبرې نه دي، دا د فیسبوک خبرې نه دي، دا د حقیقت خبرې دي. حقیقت کې داسې وینې تویېږي، حقیقت کې داسې وینې تویېږي. لاړ شئ خپلې د وینې رنګ وښایئ که نه، د وینې رنګ هلته وښایئ که نه. پرې ټیک ټاک او پرې فیسبوک کې د انډیا فلمونو په شانته ایکټینګونه او دغه 2 نمبري مه کوئ چې حقیقت کې صرف ګیدړان یادېږئ او حقیقت کې صرف او صرف اجړګان یادېږئ. او څومره خلک در باندې لعنت وایي تاسو ته را پته. د بل مسلمان زړه ازاروئ، تاسو چې د بل مسلمان زړه ازاروئ که نه، نو الله تعالی ستاسو زندګیانې تنګوي. ژوند کې درنه الله تعالی هغه هر یو نعمت ورو ورو اخلي، درنه جمع کوي. او یو ورځ داسې راځي که نه چې خوار او زار مو واچوي، تنګوي، ژوند بند در باندې را تنګوي. لہذا خبرې مې زیاتې کړې. الله ته وګورئ چې امن قایم کړئ او مینې محبت ته فکر وکړئ. دغه ژوند دی. نور ښه وخت درته غواړم او آخري کې دومره درته وایم چې مینه مې ایمان ده. هر مسلمان ته سلام کوم او انسانیت ته سلام. انسانیت کې هر انسان باندې سلام. د الله په امان ښه وخت درته غواړم.